سورة احقاف آیت نمبر 4 اول رکوع بگشتم سپارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم سورة احقاف آیت نمبر 4 اول رکوع پنځشتم سپارہ صفحه نمبر 2 پدې آیتونو کې چې کم مشرکان خلق دي او کم کافران خلق دي الله هغه ته فرمایي چې تاسو خو الله رب العزت په عبادت کې پرې خودلو او د الله نه علاوه چې کم دي د نور شیزونو عبادت شروع کو تاسو وایي چې حاجت روا تاسو موږ بوتان دي تاسو وایي حاجت روا په دې قبرونو کې چې کم خلک پراته دي دا حاجت روا دي زموږ حاجتونه دي پوره کوي نو الله فرمایي چې همیشه یو بنده دعوه کوي دعوه د څه خبره نو د هغه د سره چې کم دي دوه دلیلونه وي یا دلیل عقلی وی اور یا دلیل نقلی وی دلیل عقلی دی ته ویل کیږي چې عقل دا خبره مني چې دا کار فلانکی سړي کړي دي دې ته ویل کیږي دلیل عقلی مثلا تاسو د جمعه ترادن نشوي او تاسو د امارت داسې وکتلو نو ذهن ته دا خبره راځي چې دا انجینیر جوړ کړي دي دې سویل کې دلیل عقلی عقل چې کم دی په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا کار فلانکی کړي دی دې ویل کې دلیل عقلی اور یو دې دلیل نقلی نقلی ویل کې کنه په یو کتاب کې ذکر شوی وي په یو کتاب کې مثلا تاسو له یو سړي مسله بیان کړه او بیا دې موږ څه غواړو حواله نو تاسو ته ویل دا په فلانکی کتاب کې مذکور دی دې ته ویل کېږي دلیل نقلی چې نقل شوی مونږ ته دا یاسه د یونا د بلنا مونږ ته رسیدلی نو الله فرمایي چې اے کافرانو اے مشرکانو که تاسو د دې بوتانو عبادت کوئ نو د دې په دې عبادت باندې مونږ ته یو دلیل خو اوخه دا هغه دلیل عقلی دی که نقلی دی تاسو خو خی مونږ چې تاسو دې بوتانو چې کم دی په اسمان کې څه پیدا کړی تاسو دې بوتانو چې کم دی په ځمکه کې څه پیدا کړی دي یا چې کم دی تاسو مونږ ته چې کم دی یو کتاب وروړې شي یو دلیل چې یره مونږ د دې کافرانو دا کافران چې کم دی د بوتانو عبادت ذکر کوي چې په یو کتاب کې دا خبره راغلي ده نو تاسو سره نه دلیل عقلی شته او نه دلیل نقلی شته او دا غي باوجود تاسو د چا عبادت کوي د بوتانو نو الله چې کوم دی کنه دغه بنده حیثیت بیانې وی ومن اضل ممن يدعو من دون الله تاسو خبرې کم یو بنده چې کوم دی د الله نه ما سوا د بل چا عبادت کوي او دې کله مرشي نو د قیامت پورس باندې با دا بوتانو ته چې کوم دی خیره بیا کوي چې مونږه کاش ته دې بوتانو عبادت نو کړي او دې بوتانو ته الله تعالی د خبر توفیق ورکي نو دا بوتان مجه کم دی د خپل عبادت کوون کې تخپل وي چې مونږه خو تاسو په دنیا کې نو ویل چې زمونږه عبادت وکړي نو الله تعالی مجه کم دی په جهنم کې دا بوتان بم اچي او کوم خلکو چې د بوتانو عبادت کړي دي بم چې کم دی په جهنم کې واچي نو دا دي چې کم دی خدایان او د دې چې کم پیروکار دي دا دوانه به د جهنم په عذاب کې به برابر وسبوي شریک وي په دې آیتونو کې دغه مختصر خبره ده او د دې خلاصه ده قل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارایتم ما تدعون ایکتلی تاسو هغه چې تاسو عبادت کوئ
من دون الله سوا د الله تعالی نه اروني ما تخي ماذا خلقوا من الارض چې تاسو د دې عبادت کوئ نو موږ ته دلیل عقلی وخی چې ماذا خلقوا سشیس پیدا کړی دي دوی من الارض لازمکنا ام لهم شرک فی السماوات یا د دوی سره شراکت په اسمانونو کې او دویم دلیل نقلی موږ ته یو دلیل نقلی وخی ایتونی راوره ماتا بکتاب یو داسې کتاب من قبل هذا لدی قرآن روانیو او اثارة من علم یا روایت علمی ان کنتم صادقین کچر تاسو رختیم کیے ومن اضل وسوق زیاد گمراه دے ممن يدعو لها چانچ بلی دی من دون الله سوا د الله نه من هغه شی لا يستجيب له چې جواب نشي ورکولې دته الى يوم القيامه دورز د قیامت وهم عن دعائهم ودوی بددی بلنینا غافلون غافل دی واذا حشر الناس وهر کله چې جمع کړي شي خلق كانوا لهم اعداء وهغيب الذي دخمنا نو قیامت کې ټکړه مشرکان او بوتان دا الله را جمع شي نو كانوا لهم اعداء نو هغيب الذي دشمنان بجور شي په دنیا کې خو عبادت کولو او په آخرت کې به کم دي دا بوتان به چا دشمنان جوړ شي د دې خلق هوا او سبوي وكانوا بعبادتهم كافرين او وبدوی لا عبادت د دین انکار کوونکې د دې د عبادت نه بدا کافر د بوتان سو کې انکار به وکي واذا تتلى عليهم آياتنا او هر کله چې تلاوت کړی شي په دې باندې زموږ آیاتونه بینات واضحه قال الذين كفروا نويها خلق انكار وکړو للحق د حق د حق د حق مبارکي لما جاء هر کله چې حقیقت غدیتا هذا سحر مبين چې دا خو جادو د ښکارا الله د کافرانو په مخالتیا بیانې وی دي ته په خپل بوتانو باندې هیڅ دلیل دي سره نشته ده او چې کله ولا پیغمبر خدا راغللو او قران مجید و تراغللو نو وی دي دا خبرو کړه چې هاذا سحر مبین وی دا پیغمبرم جادوګر دی او دا قران هم چې کوم دی جادو دی نعوذ بالله من ذلک نو خپل وسره دلیل نشته دی او زمونږ دی دلیل ته دي سو یا وی دا جادو دا ام یقو او بیا به دویمه خبره به د قران په باره کې پیدا کوله ام یقولون ایدی وای افتراه د ځان نه جوړ کړی دی دا قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان افتریتو کچری ما دا د ځان نه جوړ کړیو فلا تملكون لي متاس اختیار نه لري زما د بچ کولو من الله شيئا د الله نه د هیڅ چیز هو اعلم هم الله رب العزت خپو یده بما تفيضون فيه فهغه خبرو چې تاسو جوړوي د په حق لکه کفا بالله شهید کفا به شهیدا کافی دے الله رب العزت گوا بینی و بینکم فمن زما او پمین دستاسو کې نو کافرانو به یو خبره دا کوله چې قران جادو ده پیغمبر جادوګر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک د هغه فضلګي رد کړي چې الله پیغمبر ته دی خلکو تو وایا چې دې خبره به قیامت کې پته لګي چې څوک صادق او څوک کاذب وو او دومره خبره یاد ساتي چې د پیغمبر او د خلکو د دې پمینس کې گواه څوک دی الله تعالی او هو الغفور الرحیم او الله رب العزت بخون کې مهربان دی قلت وت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما كنت بدعا نیم زنوی راغلی من الرسل لپیغمبرانونا وما ادري وزن پویگم ما يفعل بي سچ بکول شي ما سرا ولا بكم ان تاسو سرا ان اتبع پیروین کوم ز الا ما يوحى الي مگر دا هغه چې وਹੀ کول شي زما طرف ته
دا وما انا الا انيمزا الا نذير مبين مگر يرون کی اخکارا قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارأيتم آیتلی دی تاسو ان كان من عند الله کچر دا قرآن دا الله دا طرفنا وكفرتم به او تاسو انکار وکړو دی وشهد شاهد او گواہی ورکړي او گواه من بني اسرائيل لبني اسرائيلنا على مثلي هم د دې پشان فآمن بيد ایمان نورلو واستكبرتم او تاسو غرور وکړو ان الله بشک الله رب العزت لا يهدي القوم الظالمين لا نخي ظالمان خلقتا واخر الدعوانا الحمد لله